چې کوم مسلمان په یو غلط شی په لار کې وویني چې هغه په خپله لرې کړي. بیا د هغې جهاد همدا ویلی کېږي چې غلط کارونه او د هغې مقابله وکړي او د حق مرګستیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د تمام امت مسلمه دپاره دا نننۍ ورځ ده د اختر ورځ ده. دا د ټول امت مسلمه دپاره دا پیغام دی، دا غټه اجتماع چې کېږي د دې دپاره چې تاسو مسلمانان په خپل منځ کې وحدت پیدا کړئ. د وحدت مقصد دا دی چې تاسو د یو بل چې کوم دی مینه وساتئ، ایثار وکړئ. ایثار دې ته ویلی شي چې ځان وروسته کړه، بل سړی مقدم کړه. چونکې نن سبا په تمام دنیا کې هم او بیا خصوصا په اسلامي مملکتونو کې د مختلفو امراض راغلي، وباګانې راغلي دي، یو بل قتلونه راغلي، جګړې راغلي دي. چې د دغه چیزونو نه، د جګړو نه او د فسادونو نه او د دښمنو نه ځان وساتو او د تمام مسلمانانو په مابین کې د وحدت دغه وکړو. او کوم کارونه چې هغه قبیح کارونه دي، لکه هغه قبیح کارونه ته زمونږ نظیر صاحب چې کوم دی هغې اشاره ورکړله، یا لکه ګندګي په لارې کې غورځول، یا په لارې کې دا کارونه چې هغه نقصاني چیزونه دي هغه غورځولو. د هغې د هر مسلمان په کار دا ده چې کوم مسلمان په یو غلط شی په لار کې وویني چې هغه په خپله لرې کړي. بیا د هغې نه چونکې د هغې اوس نن سبا هر سړی په ضرورتو کې دی، د موجوده حکومت بیا دا ضرورت دا دغه ده چې کوم د هغې نه ګندګي پیدا کېږي، خلکو ته امراض جوړېږي، چې د هغې دپاره دفع وکړي. او انشاءالله تعالی زموږ د دې وطن چې کوم انتظامیه د پولیسو ده یا نوره انتظامیه ده، د هغې نه موږ دا خلک په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله وو. هغه هر وخت چې کوم دی شانه به شانه د دې خلکو سره ولاړ ده او د دې وطن د تحفظ دپاره به انشاءالله تعالی موږ د مرګه پورې زموږ دا ذمهواري ده چې ځکه چې دې ته جهاد ویلی شي. جهاد همدا ویلی کېږي چې غلط کارونه او د هغې مقابله وکړي او د حق مرګستیا وکړي. نو موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو د دې خلکو پیغام دغه کوو او د دې خپل ادارو هم شکریه ادا کوو چې په دې وطن کې امن و امان قایم کړی دی. دلته چې امن و امان دی، الله تعالی دا ټولې ویډیاګانې د مسلمانانو کوم کړي دي سنت ابراهیمي دي چې د هغې د په خپل دربار باندې قبول او منظور وکړي.